ورحمة الله وبرکاتو. دا د شانګلې لیلونۍ کلي نه بره چې کوم دوه کنډونه دي، دغې کنډو په چکر باندې مونږ د خپل مشر مولانا تاج علي شاه صاحب سره راووتو. زموږ دا خیال و چې ده چېرته څه ډېر وړوکی غوندې یو بانډه ده، یو خوړګۍ ده، د دې په غاړه باندې د دې کلی دی. خو بهرحال هغه اصرار وکړو چې نه غر ته خیږو. نو زمونږ فضل مورار ورور وویل چې یاره دې غرونو خو مونږ چې کوم د زړونه راله وخوړل، نو اوس په غرونو کې به څه کوو. خو بهرحال مولانا صاحب زورور شو او غر طرف ته را روان کړو. چې غر طرف ته را روان کړو مونږ بره کوم کنډونه چې دي دې کنډونو ته رالو. واقعي څه ډېر بهترین لوکیشن دی. یو سایډ چې کوم زمونږ مخامخ ښکاري دا مخامخ واورین ځای ده، بلکل د کلام ویلي ده. دې خوا چې کوم مونږ د دغه لاندې د دې ونې بلکل شاته دا مشهور بابا دی او دغه مخامخ او د دې متعلق دا مشهور ده چې کله چې په پاکستان په دې ایریا چې کله پاکستان له نه و آزاد شوی د سیمنټو د ثور هم نه کېدو، د دغې بابا د آبادي چې ده د په سیمنټو نه جوړه ده. دغه شان دا زمونږ سره زمونږ ملګري ارشد غازي هغه په خپل مخصوص انداز باندې دغه ته ولاړ دی، خپل سیلفي وباسي او په اول ځل باندې د یو داسې وزګار او زغه لوکیشن سره مخامخ دی. طلحه زمونږ وړوکی ماشوم ستړی شو، مولانا تاج علي شاه صاحب برخوردار دی. طلحه د دې څه نوم دی؟ جنید خان وراره دی د هغې. دا طلحه به یې چې دی نو دا ځان له پوره لوښی دی، د ټولو ونو نه یې ځان له تصویرونه ایستلي دي. راځه چې ځو بچیا. پیر صاحب د تا سره چې کومې تسبیح دي که نه، د دې د وظیفه تاسو له چا درکړله؟ محمد نظیر مولوي صاحب. دا وخورم که دا وخورم؟ دا خوله کې کېده. دا څه شی دی؟ دا وردان. وردان؟ د دې څه کمال دی؟ د مردونو لپاره ښایي، دا په کوم ځای کې؟ طاقت دپاره ښایي. دا دلته کې کېږي په دې زمونږ په دې وردان هم راواخېستو. وردان مزدا ذایقه ده. هغه د شاپور شیخ صاحب خاص شاګرد دی او د سندل باباجي نوم بیات دی. قرآن هم د شاپور شیخ صاحب هغه دی راکه فرق وکړي. هلکه دا سنامکي ورسره راوالی که نه؟